بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. جنگ بدر کے اللہ رب العزت د وعدے مطابق مسلمانان فتحیاب شو او مشرکینو شکست ہو. په جنگ کې کفارو د طرفنا او یا کسان قیدیان شو او تقریبا او یا کسان وکړي شو. پدې او یا کسانو کې کم چې مړ دي ابو جهل او نور بشمیرا صنادید باندې غټ غټ خلک صنادید قریش هغه مړ دي. کم چې قیدیان دي پای کې هم ډېر خلک قیدیان شوی دي. هغه تفصیل په بل وخت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې بدر نه چې کله فارغ شو او د الله شکر ادا کو د بیا د مسلمانانو کې اکا دکا چې کوم کسان مړ دي د هغې جنازه کړې ده. کم کسان چې زخمیان دي د هغې مرهم پټۍ کړې ده. مشرکینو کې چې کم زخمیان دي نو د هغې هم مرهم پټۍ کړې ده، علاج یې کړی دی. دلته دا یو سوال پیدا کیږي چې آیا د یو غیر مسلم علاج دا کول جایز دي که ناجایز؟ ځکه د سیرت بیان اصل مقصد خپل عمل سمول دي. تر کې پورې چې مشرکین سره د جنگ خبره ده، د جهاد خبره ده، هغه یو ځان له عنوان دی، یو ځان له ټاپک دی. پادشو د هغې زخمیان، د هغې بیمارداري کول، د هغې علاج کول، هغه یو ځان له عنوان دی. دا دواړه ګډوډول نه دي پکار. په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخمیانو مشرکینو علاج هم کړی دی. د اسلام یو اصل دی، هغه دا دی چې یو انسان خو پرېږده، یو ځناور به هم دومره تکلیف هغه له نشي ورکولی چې دا تکلیف د هغه مړ شي. هغه سره مسلح جدوجهد او جهاد ځان له یو خبره ده، او د هغه د زخم په حالت کې د هغه علاج یو ځان له خبره ده. د دواړو کې شریعت فرق کړی دی. په دې وجه نن که څوک زخمی داسې دی چې غیر مسلم دی یا غیر مسلم بیمار دی، نو د انساني همدردۍ په بنیاد د هغه علاج پکار دی چې وکړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل کې د دې ثبوت شته. دې سره دا هم ده چې د یو غیر مسلم ډاکټر او طبیب نه مونږ علاج هم کولی شو، ناجائز نه دی. یعنی یو ډاکټر یا طبیب داسې دی چې غیر مسلم دی، سکھ دی، بالفرض هندو دی، انګریز دی، عیسائی دی، نو د هغه نه مونږ علاج کولی شو که نه شو کولی؟ کولی شو. ولې؟ په دې وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د شام چې کوم مقوقس و د مصر هغه یو طبیب هم را لېږلی و د مسلمانانو د علاج لپاره، او د څه وخت لپاره هغه مدینه منوره کې ایثار هم و. که دا جایز نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به واپس کړی چې ته غیر مسلم یې، ستا نه ځکه علاج نه کوو. په دې نه دی واپس کړی، بلکې هغه په خپله مجبور شو په واپس کېدو باندې.
میاش وبس جاغتل دے چاچرا لے گلے اور ناغت تپوس کی تو لے واپس را لے اگر مسلمانان نہ جوڑ کی ولی نہ جوڑ کی راغے نصرانی طبیب جواب دار ہے چراغی قرآن کے حکم دے چکلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین خریس کے خو اسراف بنا کرے زکاة اللہ اسراف تو ان کی نہ پکئی اگی پدے عمل گئی بسیار خور نہیں پدے وجہ چاچے میتا سمئی ناغت بیماری نہ راضی لہذا غیتا دا علاج ضرورت نسی سیگی ذکر دو آپس راغلیم زما دا پریکٹس سونا سوال نائے تھی اور غیر مسلم خو پدے پوئی گی چی کلو وشربو ولا تسرفو وہ مسلمانان پہ سمر عمل گئی یو سرائے کاغی یو وقت روٹے خورن لے بالفرض اور پاغ دے پاغ ٹائم مغبل دے تللشی نسو خدای چې خلق مغا په خوراک مجبور کړي کله دو سره وځلوي چې ما پړل دا د جواب دای چې زمات د وځه پار سوا دا غلطه طریقه اسراف ولې وکړي د دې په سیاقوره په بنیاد باندې مسلمان نن د بشمیرا بیماروں کې مبتلا دي سمرا بیمارے چرازی اگر دین راضی چے انسان ڈک پڑا کا فرق ہے افسوس پدیرے چے غیر مسلم نصرانی طبیب بدے پوری گی اور یو مسلمان اخیار پدے نہ پوری گی چیزو والے بے وقت خوراک حکم اور ڈیر والے حکم کراچے کے حکیم ہو حکیم محمد سعید دہلوی بہت ہے بیر قابل سرے ہو اللہ ادا غلطے معاف کی اگر بھائی انسان دیر پار پیدا رہے جدے خوراک ہوگی اور بقدر حاجت ہوگی لیکن پاکستانی مسلمانان خوراک پڑ لی یعنی تمہارا خوراک تھی چاہ خوراک الٹے دیوان میں پلشان شہر باڑی اچھا مقولہ یو غیر مسلم طبیب نمونگ علاج کولی دمر دا چدایو کلامی بحث سے بیا یو غیر مسلم ڈاکٹر طبیب اگر تمون حکیم ویلے کیوں کنشو ہے لیکن حکیم ہے اصطلاحی لفظ ہے یونان نے چکم حکمت راغلے دے اگر دانوے دا کم تجیوس مونگا طب نبوی وایو یا نجڑو گٹو تے بردو آئیو اغدان مسئلہ طبیب اور حکیم و جدا جدا الفاظ دی طبیب معالج تو ہوئی ڈاکٹر جوڑ دو ہوئی اور حکیم اخلص مخلص اسلامی اصطلاح دا منگل لقمان کا حکیم وائیو انہیں پائے کہ وہ خیارتوں بہم موجود ہے یو سڑے چې خياري نو راغلو خيارتوب دلیل بدایي چې خپل رب پیژني یو سړی چې خپل رب نه پیژني هغه حکیم ویل جائز نه حافظ ابن قیم زاد المعاد کې پرې مفصل بحث کړل او دلایل نه دا ثابت کړل دا چې غیر مسلم ته موږ طبيب ویل شو ډاکټر ویل شو لیکن حکیم نشو اور آگے دا دو بنیادی وجدید یو کو حکیم شرعی لفظ ہے دویم یو سڑے اخیاری نا وقفل رب پیجنی کہ رب نے پیجنی نا طبیب کے دیشی لیکن حکیم نشی گئے بار کے جنگ بدر کے اللہ رب العزت خپل امداد کړل خدا مسلمانان فتح یاب شوی مرحم پټینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شوی د بیا د بدر چې څومره کفارو هغه ټول یو ځای جمع کړ او بدر خوا کې یو کنده وا کنده ته هغه کې قلیب او قلیب وي دوا الفاظ
لستل پکار دی ثابت دی قلیب او قلیب، قلیب بدر یا قلیب بدر. لاغاویا کسانی هغه ته ورکو ورزول آیکن دیتا ډیره پارا چې دې بدبو خور نشي او بیا د هغې خوا کې ودرېد د یو نوم به یې اخیستو اواز یې کو چې یا فلاني یا فلانیه یا فلانیه. په دې کې صرف ابو لهب دا سره ابو لهب چې هغه جنګ بدر کې نه دی حاضر شوی. یې څومره چې هغه شیطانې کولې و مخکې پکار راو چې د هغې شیطانو په بنیاد باندې جنګ بدر کې د ټول نه مخکې دی. لیکن د بدر په غزا کې د مسلمانانو مخالفت کې ابو لهب نه ښکاري. د هغې وجه دا وه چې د هغې یقین ده چې دا زمونږ خپلوان زما اروارو سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الله صحیح رسول دی. دا هغه زلو د دې اقرار کو، لیکن هغه دنیایي اقتدار هغه دې ته رسولی و چې خپل دنیایي اقتدار هغه نه پرېښودل غوښتل. ځکه که هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ساتلی دی د بیا بشر خو هغه و. زما اواز چې کوم کسان اوري او هغې پوهېږي چې فلانی فلانی خبره صحیح ده، محض د اقتدار په خاطر باندې هغې خبره نه مني، هغې دی د ابو لهب د واقعې نه لږ عبرت حاصل. ابو لهب الله هغه له کوم قسم تکلیف ورکړلی د جنګ بدر نه ډېر زر 4 شپږ ورځې پس هغه باندې یو توره دانه ختلې ده او د هغې نه مردار شوی. یعنی یو سړی چې په دې خبره پوهېږي چې دا خبره حق ده زړه تسلیموي نو محض د دنیا د اقتدار د وجې دی د هغې نه انکار نه کوي. دا د ابو لهب مرض نه و، دا د فرعون هم مرض. قرآن واضح لیکلی دی واستيقنتها انفسهم. فرعون هم په دې پوهیو چې موسی د الله پیغمبر دی. واستيقنتها انفسهم او د هغې یوازې د هغه نه بلکې د هغه د ټولو وزراو زړونه یقین کړو چې دا د الله پیغمبر دی. ولې انکار کو؟ ظلم و علوا، په ځان یې ظلم کو او ځان یې لوی ګڼو. یو سړی چې په حق پوه شي پکار دا یې چې هغې ته هغه سر ټیټ کړي. دا نه وي پکار چې دا فلانی وایي ځکه زه نه منم. بعضې خو ښکاره وایي چې که الله راشي او پیغمبر راشي او ما ته ووایي چې دا ټیک دی نو دی نه منم. دا خو کافر نه دا سړی مسلمان نه دی. دا کلمه د کفر ده. دا زموږ خلک چې کوم کوي چې که ما ته پیغمبر ووایي زه نه منم، که ما ته الله ووایي زه نه منم، دا کافر نه دا سړی مسلمان نه دی. الفاظ د کفر دي. دا او د فقه کتابونو کې دا لیکلي دي چې دا سړی د ښځه نه جدا شوی ده، تجدید د نکاح ضرورت شته. داسې الفاظ پرې نه مرو. بس کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نومونه اخیستل یا فلانیه یا فلانیه یا فلانیه، آخر کې ورته وویل چې انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. صحیح بخاري حدیث. زمونږ رب چې مونږ سره کومه وعده کړې وه چې تاسو له به فتح درکوم، ستاسو دشمن به تباه کوم، هغه نه اوس پوره شو. الله خپله وعده پوره کړه. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. تاسو سره چې ستاسو رب کومه وعده کړې وه چې که د پیغمبر ونه منئ زه به تاسو سزا درکوم، اور ته هم غورځوم، نو آیا تاسو هغه لوز رښتینې بیا موند؟ دا خبرې هغې سره وکړي. دې ځای نه خلقو دا مسله پیدا کړه چې مړی اوري. قرآن او حدیث کې چېرته نشته چې مړی اوري. دا حدیث اجمالي الفاظ وایي
और आगे दा मसला पैदा की जी मड़े और यो दमड़ी इदराक से इदराक मने पोएदल साइंस हम दा तस्लीम है कि इंसान नसाउजी न तरसो लहजों पोरे ना तरसो घंटों पोरे देखे इदराक भी दे पीजनी हुई की जदा की अफलाने रा रहे अफलाने दा खबर है ये तो हिस्स हुई एहसास की भी दो इदराक दे देख गई साइंस हम दा तस्लीम है पदे वजह बाद रिवायतों के अगर चिरागे इस्लामी हैसियत दुरुस्त न रहे कमजोर रहे तो एक दादी कि मड़े सो गिलाम गई ना रहे पीजी मड़े पीजी जरा सूख बतौर हदीस दा काबिल तस्लीम न रहा लेकिन दीन पर बात की सही हदीस पगार लेकिन दे इंसानी तजरीबी पर बुनियाद के सड़े दे से हद कायल से फर्क न कर दी लेकिन दे मतलब दानी जदा इदराक और दा हिस तूल उमरी अतर सा वक्त पूरी चिकना तो वजूद रेज मरे शेरे न रहे तो देखे हिस और इदराक और चिकना वजूद रेज मरे सी हिस और इदराक खत्म दाले वंतोब से जमुक दखल को खासकर माफी वालम को जमुक दा आलिमान और दाले वंतोब से शरीर बेजाय जैनब इस्तेदलाल में पदे के खुदा नहीं लिखी जमाने हो रही पदिवा दा हदीस कथा सही बुखारी क्यों हो रहे तो पाए पसी दा निकली थी कि अल्लाह की जीवन निकल तौबीखन व निस्मतन अलैहिम दा हदीस के उतर मतन निकल सही बुखारी अल्लाह दी तो खबर हुआ और रोला देरा पारा थे अल्लाह खपल गजब अगर दीवान इख्तियार की देरा पारा जिदी खपला मलामतिया इख्तियार की लेकिन उस मलामतिया इख्तियार के दोनों से जुड़ी ही ना सही बुखारी के कमरे जरा हदीस लिखे और पते तक अल्फाज में लिखे यो खुदा ने कुरान हदीस के दानिश से मड़ा हो रही दाने हदीस दखल के इस्तेदलाल के सैयदना इब्न उमर दे हदीस रावी ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आगे चिकल दा खबर वो रेदा कि सैयदना उमर ज़ोए अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा आगे दा हदीस बयान नहीं तो दर हदीस के और पसीदाम जिक्र दी कि सैयदा आयशा फरमायल कि वहला इब्न उमर इब्न उमर का खता शेर ये खबर सही न और शुरूर पैदा की जमुंग मोर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शुरूर दाने थी वो हदीस बिलफर्ज तो कुरान खिलाफ रहे तो हदीस बकाबिल कबूल नहीं अगर आवी से कुरान मजिद किला फरमाई जन्न कला तुस्मे अल मौता वमा अंत बेमुस्मे मन फिल कुबूर तो कब्रों वाला तो ने शेर रोले इंतज़ून ला यस्मऊ दुआकुम कता तो कब्रों वाला था आवाज करे अगीता तो आवाज न हुई मले ना हुई पदे वजह इब्न उमर न खता शेरा अगवई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज बताई कि इन्नहुम लयअलमून अल-आन दाखलत उस पदी पूरी कि माँ दी तक हम खबर करे वा ना रिश्ती वा कदर हो जनो और सही आयशा फरमाई कि देखे न मुसलमाना और पार इबरत से जमूंगे पैगंबर से वेली ना रिश्ते हो दा तफसीर में सही बुखारी के मौजूद यदि हदीस दा सुमरा अल्फाज सिमावे दा सही बुखारी की ब्याम देबल किराया मसला जो शेरा जी मड़े और अब तो सोच रहा कि मड़े ना और हम होते दिल्ली और दादा आखिरी मसला है कम देर आखिरी मसला दादा आखिरी मसला में तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वली मुनकिर अन तस्लीम
بیا یو روایت دی له پلاس ورغله دی پای کې دا لیکلي چې سیده عائشہ د خپل قول نه رجوع کړو ډېر خلک سنډي قول حالای چې دا غیر راوی محمد بن اسحاق کم خلک چې هغه کتابونه ګوري په خبره پوهیږي علم پکې نه ته دا معلومه چې محمد بن اسحاق مدلس دی او دا روایت هغه عن سره کړی رجوع عائشہ والا روایت عن سره دی اصول لحاظ سره دا روایت مدلس دی قابل قبول نه دی یعنی سیدہ عائشہ په خپل فرمان کې لګولاړو د امام ابو حنیفه د مذهب څو اصول دي لکه حدیث کې قرات خلف الامام شته امام فصیل استل فوانځ حدیثونه ثابت احادیث نظام ثابت دي چې امام ولضالین وی نامین به پجهر ویل پرې خلک عمل کوي عرب ملکونو کې پیږي سناروا نه دي حرام قطعی نه دي خلک په خبره نه کوي یو هغه خبرې چې الله او رسول هغه ته جایز ویلي اجایز دي که یو سړی هغه ته په حالاتو کې دا هغه ځان بچي دا هغه خبره نوعیت بدلی او الله او رسول یو څه حرام ویلي یو سړی بالفرض دا هغه مخالفت کوي دا خبره قابل قبول نه امام ابو حنیفه رحمه الله داغه مذهب داره چې قران به موږ په خپل عموم ساتو قران مجید کې دا فرمایلی دي چې کله قران لوستئ شي فاستمعوا له وانصتوا تاسو خاموش شئ بیا په دې وجہ کوم حدیث کې چې دا راځي چې د قرات نه بغیر موږ نه کیږي هغه وی د حدیث کې موږ تعویل کوو قرآن په خپل عموم باندې پریږدو کنه وقت بدلو و چې کوم حدیث راځي د حدیث کې به تعویل دا کو چې دینه مراد یا امام دی یا منفرد دی یو څو امام دی دا موږ باندې کیږي چې فاتحه ولولي یو څو ځان له موږ کوي دا موږ باندې کیږي چې فاتحه ولولي تعویل دی دې لپاره چې د قران په عموم عمل شي یعنی هغه روایتونه چې هغه د شهرت نه بلکې د تواتر درجه ته رسیدلي دي پای کې امام ابو حنیفه هغه تعویل کوي دې لپاره چې قران په خپل عموم پاتې شي د امین په مسائلو کې د امام ابو حنیفه رحم الله تحقیق لغله چې قران مجید دا فرمایلی دي چې کله تاسو دعا کوئ یا تاسو ذکر کرے دا په پټ کوي ودعوا ربکم تضرعا وخفیا سو خلق دعاګانې په جهر کوي په جهر دعا کوي نو پسې امین وای مذهب نه دی واقع زموږ څه مذهب دا ناروا دی اجتماعي دعا دې ته وي چې یو کس دعاګانې کوي نور پسې امین وای دا بدعت ابدې دي غلط کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته دعا نه کړې چرته ما سوا د استسقا نه باران د پاره چې کومه دعاګانې بوله پیغمبر ناغي کې به جهر کو پیغمبر به دعا کولا خلق به امین وي بل ځای نور دعا نه رساوي اجتماعي دعا دی ته وي فرض پسې چې کومه دعا کی یا اجتماعي نه ده اته پاس سلام نه وځل اجتماعي دعا دی ته وي چې یو سره لګیای نور امین امین کوي نو دا چې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د استسقا کړی ده عرفات کې چې کله مسلمانان یو ځای نو التم رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتماعي دعا نه وکړي انت ټول خلکو ځان له ځاله دعاګانې وا کولې پاکستانیان حاجیان چې لړ شي دا بدعت کوي الته میگا فون ورسره یو چې به وي نور پسې امین امین وي دیر ځان له دین جوړي اته وای چې دنیا کې بل مسلمان نشته د پاکستان خلک مسلمانان دي
بار کیف د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دغه دی دا کوم واقع چې مونږ له دمړي دا ورېدو دا په دې کې څه طریقه وکړ دا دوه مثال لما اثر کړ دې لپاره چې ته د احنافو مذهب زګي هغه دا چې قران به مونږ په خپل عموم وساتو مړ نه اوري نو ورته څوک اورول شي اوس حدیث کې تراره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې تاسو نه خاوري مونږ وایي دا معجزه ده یا تعویل وي قرآن په خپل عموم پاتې شو او حدیث کې تعویل وکړی شو دا احناف دا مذهب دی دا د علماء دیوبند مذهب دی دلته زمونږ علاقه کې چې څومره دیوبندیان دي زه ثابتول شم دا چې بریلیان دي دیوبندیان دي دا غي عقاید د بریلیانو دي دا غي اعمال د بریلیانو دي لیکن دیوبندي نشته دیوبندي هغه چاته نه چې دیوبند کې سبق ویلي سره دیوبندي هغه چاته وی چې هغه دیوبند نظریات هم پیژني چې دیوبند والو څه نظریه علماء دیوبند کې یو عالم دی مفتی کفایت الله ویغه هغه په دې مسله کتاب لیکل دی چې سنت پسې په جمع دعا بدعت هغه وخت کې څومره علماء د 1200 او یو نه سوا 1270 لګبګ هغه ټول په هغه دسخط کړل لیکن زمونږ د علاقو کې څومره دیوبندیان دي هغه سنت پسې دعاګانې اوس هم کوي په فهم ګوري دا چې دیوبندیان دي هغه سړي دلیل او خیرات په نوم یو کتاب لیکل دی او په کې لیکي چې د اسقاط دا مروجه طریقه غلط ده دلته دیوبندیان اسقاط کوي دا دیوبندیان نه دي الته سبق ویلې ده خبره نه ده هضم کړي سرټیفیکیټ مو سره یې دیوبند لیکن دا غي ملګری نه دي مارکه حدیث کې دا یو معجزه ده او معجزه باره کې ما تاسو مخ کې بار بار ویلي چې هغه الله یو خاص قانوني عام قانون نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بهر تلره د قضاء حاجت ضرورت ته ټک بار سره کې ناستو کوشش کړي لیکن ساده روتر نشته کندم چرته نشته ده دنځم نشته چې راغې شاته چرته پټ شي غیر چا پیرو قتل نه او جاړ ولاړی صحابي ته وی لړ شاګه جاړ ته وایا چې تاسو پیغمبر راغواړي صحیح حدیث ته بخاری صحابی فرمایي هغه دواړه جاړې داسې راتلی علی الساق والقدم لکه څنګه چې انسان خپه اخلي او راځي هغه جاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګهونو نیو یو بل ته نږدې کړې پرده ځان ته وکړه دا غي په میز کې کېناست فارغ شو ابي دواړه ته خپل ځای ته ځي ته معجزه وایي ته دې دا مطلب یې ونی ګرځي نه مطلب دا حدیث کم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دا اورېدو ذکر دی چې مړو خبرې وورېدې یې وورولې دا معجزه وه څنګه چې د ونو دا راتلل یو معجزه وه ګمراهي نه دي خورول پکار مړې نه اوري مړې نه ویني مړې کې ادراک تر خاص وخت پورې ټول ور نه یغه بار کې د احناف مذهب دغه دی د حدیث مخالفت نشته ده بیا زمونږ دې دا ورکې د دې چې مونږ انکار کوو دا غي بل وجه هغه دا چې زمونږ د خلقو خیال نه چې مړې اوري دا یو ذهن جوړ کړو چې اوري نو بیا دا چې د معلوم سوال کولی شي دا بل ذهن جوړ کړو بیا دا چې الله د زیات اوري زما کم اوري د بیا رل شي هغه ایمان سوال وکړو هغه چې تعالی سوال کولې شوې نو تا هغه جنازه نه کولې دا ګټه ملګا خلکو ته هغه چې ځان له سوال کولې شوې نو تا هغه باندې دا نه ویل چې الله مغفر له حینا او میتنا تاسو ویم د دې لپاره چې نشي کولې بیا تر اوسه پس هغه ته مال اولاد راکا مال فلانه مصیبت لري کا کدا هغه کولې شوې تا هغه به پردې کوله لمر دروس چې تر هغه پرده لري کې ولامبه هغه دا شرم خبره ده کنه سم خبره چې هغه څه کولې شوې ته تا باندې لام بوله
دا مړي چې کله هغه بے پردي کی انسانانه بے پردي کی دا غلا استنجا کوي هغه دعاګانې کوي بیا قبر ته وړي دا دلیل درې دی چې مړی غریب موږ له کار نشي کولی په دې وجه حدیث کې دا ثابت را چې د مړي حیثیت کالغریق یتشبث بالحشیش داغه مثال داغه سړی دی چې اوبو په مخ کړي هغه ژوندو د دعاګانو محتاج زموږ دا مطلب نه چې د مړي عزت مکوه د مړي عزت احترام لازم دی لیکن مونږ هغه ته په دې باب کې نه یو محتاج چې موږ له دعا کوي بلکې مونږ هغه ته دعا کوو مونږ به هغه په روح باندې خیرات کوو مونږ به هغه لپاره څه قرباني کوو الله را سوال کوو چې الله هغه معاف کړي هغه درجه اوچتي کړي دا نه مطلب چې هغه ته محتاج دي ژوندي هغه ذات ته محتاج دي کوم چې دې پیدا کوونکی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر